لږ وضاحت د دې وکړه که نه کفن د پیسو څه مقصد نو ما وی چې نه چې دا سرکار د سایډه نه دی شوی دا زموږ یو مشر دی هغه د خپل خیرات پیسې لګولې دي که تاسو په سرکار کې خپل نوم کوئ نو هغه نشم قدرمنو کتونکو سنګرخان ما او دا وخت په ضلع مومن کې د تحصیل پلانغار په یو علاقه کې ولاړې ما د کیرلې روډ دی او دلته کې یو پل جوړ شوی دی خو د دې سایډز نشته سیلاب وړي دي نو د خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی او دې حوالې سره به خبرې کوو ما سره خلیل حیران صاحب ولاړ دی تکړه صحافي دی استخار ولاړ دی چونکې دی هم ډېر زیات اکټیف دی د دې پل په حوالې سره د دې ځای چې علاقایي کومې مسلې دي په هغې کې نو د دوی نه د دې په حوالې سره معلومات کوو خلیل د ټولو نه اول خو راته ده ووایه چې دا موږ په کوم ځای کې ولاړ یو دا پل کمې علاقې لینک کوي اول خو د ټولو نه مخکې سنګرخان صاحب تا ته بخیر راغلی او ستړي مه شي ستاسو د خیبر ترجمان ټي وي ډېره زیاته مننه کوم چې دغه زموږ غریز علاقه کې راغلی او څومره ستونزې چې دي هغه تاسو تر خپل وسه پورې د زموږ چې څومره اعلی چارواکي دوی ته هم په ګوته کړې دا مین چې مونږ کوم ځای کې ولاړ یو نو دا پلوسی خوړ ورته ویلی کېږي چې د کیړلې داسې د خادي کس او د کږې چوک چې کوم مین روډ دی دا په هغه ځای باندې موجود یو دا شاته چې کوم پل تاسو ته ښکاري دا لږ ډېر دا زموږ ډېر محترم حاجي نثار صاحب د خپل کفن پیسې راغستې او دا پل یې پې کړی نو دا موږ چې کوم پل وینو دا چا ذاتي پیسو نه کړی حکومت نه دی کړی دا بالکل او دا خو تاسو ته ما وویل چې دا نثار حاجي صاحب او د خپل خیرات له چې ځان له کمې پیسې ږدلې وي موږ تر دې حده پورې مسلمانان لږ وضاحت د دې وکړه که نه کفن د پیسو څه مقصد لکه خیال کې راځي زموږ دا مشران چې کله مړه شي په دوی پسې خیرات کېږي نو هغه وایي چې دا خیرات دې په ما پسې نه کوي دا خیرات پې کوم چې دا پل پې زه وتړم دې خلکو ته او دې خلکو ته پې سهولت شي خیر دی که یو سړو زما په جنازه پسې یو مجموعه وریجې ونه خوړې نو څه مشکل نه کوي خو چې دې خلکه د عمري ستونزو نه او دا یې دې خلکو تږدلې چې په ځان پسې اعلان کې خیراتونه مه کوئ کله چې ستاسو په علاقه کې داسې مسلې وي نو هغه پیسې راوالئ او په داسې کارونو یې ولګوئ ټیک دی بالکل ډېر ښه مثال یې جوړ کړی دی خلیل دا راته ووایه چې پل جوړ شوی دی او بیا هغه سایډ هم ته اوبه وړی دی دا سایډ هم ته اوبه وړی دی خو داسې څه خبره هم گردش کوي چې د حکومت په کاغذونو کې دا پل په حکومت پسې ویلی کېږي دا چې دا حکومت جوړ کړی داسې څه خبره ستا سره معلومات شته یاره بالکل دا خبره څه ښه ده پوره رښتیا ده ځکه چې مونږ پرون د اے سی سره ملاقات و په یکه غونډ کې د یکه غونډ اے سی سره تحصیلي پلانغار او نو هغه چې کله په نقشه کې راواغېست نو چې تاسو د خو سرکار د سایډه دا پل شوی نو ما وی چې نه چې دا سرکار د سایډه نه دی شوی دا زموږ یو مشر دی هغه د خپل خیرات پیسې لګولې دي که تاسو په سرکار کې خپل نوم کوئ نو هغه نشم ویلی خو دا زموږ خپلې مطلب دغه زکات پیسې دي او بلکې د خیرات پیسې دي ټیک ده خلیل دا راته ووایه چې پل نه سایډونه مو وړلی شوي دي د حاجي صاحب چې کومې د ګور کفن پیسې وي هغه مو لګېدلې او اوس هم چې پل له کوم مقصد دپاره جوړ شوی دی نو زما د وړاندې ګاډي تېرېږي هغه ځای کې په هغه خوړ کې روان دي په پل باندې ګاډي نه ځي د پیسو د کمی له وجې نه باقي پل باندې مرمت پاتې دی کار پکې شته د دې به څه کېږي څه لار به روځي بس یتیم خواسم د جړه عادت نو دې ته دا سایډونه چې کومو دا شوي دي خو بیا اوبه ډېرې وي نو هغې ته نه وړې ول نو اوس په دوباره دغه دپاره بیا اراده کوو انشاءالله په دغه کوڅو به ورله ګرځو خپلې چې هم څومره وس کېږي د حاجي صاحب سره به ودرېږو دغه پل به نیمګړی انشاءالله نه پرېږدو ښه دا راته ووایه چې د ستا اشاره چندو طرف ته چې په کوڅو باندې به ګرځې نو دلته کې ستاسو ایم پی اے هم شته ملک محبوب شیر صاحب و د هغې نه علاوه ستاسو ناظم اعلی تقریبا 4 کاله د هغه پوره کېدو دي په ډسمبر 2021 کې 2021 کې الیکشن شوی دی ستاسو ایم این اے هم دلته کې شته په 2018 کې الیکټ شوی دی په 22 کې بیا هغوی استعفا ورکړې ده خو بیا دا ځل په فروری کې الیکټ شوی دی د دې دونه اوږد تقریر مقصد مې دا دی چې دا خلک تاسو د دې دپاره الیکټ کوئ بیا د څه لپاره چې بیا تاسو خپل پولونه هم په چندو باندې جوړوئ سنګر بای د ټولو نه اولنۍ خبره دا چې که زه نن دغه ایم پی اے یا ایم این اے یادوم
نو د دغې نه مخکې پې زموږ نه بل هم 10 کاله تېر کړي 15 کاله پې بل هم تېر کړل تقریبا 18 کاله زما عمر به ما 30 نه جوړېږي خو د هغې نه دغې نه مخکې دغه مشران په دغه ستونزو کې را روان دي نو یوازې دې ته ګوتم نشي نو ټولو خلکو په دې علاقې ته ډېر سپک وکتل نو اوس به انشاءالله دا خلک خو موږ راوستلي دي دوی له موټ ورکړی دی انشاءالله دغه ورته وایم چې که په رضا نه وي په زور ځان برابر کا او که په خاندان کې دې څوک وي بیا یې خبر کا نو دې ځل خو یې داسې نه پرېږدو انشاءالله دا خپل حق پتې نه راوړو دا به راته کوي ځکه چې دغه کورسۍ ته دی په خپل اوټ نه دی تللی زما د دې عوامو په اوټ باندې تللی او ټول ورسره ډېر په صدق ولاړو هر سړي ورله د خان په نوم باندې اوټ ورکړه چې خان به راخلاصوئ نو هغه خوښ هم ونه شول نو کارونه دي کارونه به راته کوي کو یو سترګې خان دی او بلی جاړي دا مې پې حق دی خو کارونه راته وکړل پر روان وخت کې به ورپسې ولاړ یو خو کارونه یې ونه کړل نو د دې دا کم حق چې مې دی دا خو به ترې راوړم دا به انشاءالله راوړم دا ورته نه پرېږدم ټیک ده چې خلیل خوشحاله اوسې استحار دا راته ووایې چې د دې خبره خو دا وه چې موږ به ترې دغه څیز راوړو په زور به یې ته راوړو خو څه لایحه عمل هم څه دی که فرض که تاسو ته دا پول نه جوړېږي سړکونه درته نه جوړېږي صرف یوازې پول نه دی دا سړک هم ډېر زیات په بد حال باندې دی لایحه عمل هم مخکې څه دی څه به کوئ یاره سرجي نور خو هم څه لایحه عمل نشته ځکه چې موږ ته نور دلته د حکومت ته سیاډه څه شته نه چې مونږ ووایو چې مونږ به دا نه کوو مونږ به دا نه کوو زموږ په وس کې نور د دې نه پس صرف دغه دي چې مونږ ته د حکومت ته سیاړه صرف پول یو راځي بس مونږ به باقي د دغې نه بایکاټ وکړو نه شو دغه دا راته ووایي په دې علاقه کې زه چې راوړېدلی یم د کږې په چوک یا په زیارت کلي چې زه راوړېدلی یم ما دلته کې پرایمري سکول ونه لیدو دلته کې ما نور بل څه ترقیاتي کار ونه لیدو نو دغه هم د دې خلکو کمی شوکۍ د دوی لاغوري ده د دوی څنګه ګڼئ بیا چې تاسو ته دغه قسمه کارونه هم نه دي شوي پول به هم په چندو باندې جوړوئ نو یو د پول یو بایکاټ کولو سره به ستاسو په خیال مسله حل شي نه بایکاټ خو مونږ داسې نه کوو خیر دی مونږ پرون اے سی صاحب لم تلیو او مخکې هم خپله منډه وه خو د ایم پي ایس صاحب سره هم زمونږ څه ذاتیات نشته څه دښمني هم نشته څه خبرې هم خپل منځ کې نه دي شوي زو خپله منډه هغلم وه خو سوال کوو چې یاره مونږ ته دې دا کارونه وکړلی شي دا پول دی دا سرونه دا دې باندې 14 بوجې سیمټ ولګېده د شپې په سیلاب راغی او هغې لاړه ترېنه یوړل نو مونږ خو تقریبا په 2 لکونه روپۍ ولګولې او څه پیاده باندې رانه لللې عوام په دغه ګاټو کې دغه دی اوس هم روان دي نو مونږ زو انشاءالله ایم پي ایس صاحب لم ورځو مونږ د چا سره څه ذاتیات نشته او د سوال په طریقه ورته وایو چې یاره مونږ ته دا کار وکړه که نه کېده نو بس بیا چې وروسته به بیا موږ خپل سوچ کوو خپله مشوره باندې انشاءالله چارسم بیا وتړل او بیا موږ وروسته خپل یو تړون کوو ټیک ده خو لا وخت خپله منډه ترنه وخو صحیح ده ستاسو مقصد دا چې بیا به علاقه مشران کشران به ټول راټولېږي او مخکې د کومه سټریټجي وي نو هغه به مونږ بیا وروستو طی کوو چې څه به کوو مونږ ټیک ده